لږ وخت لپاره ډېر ښایسته نیت سره کښېنئ چې الله ما ته هم خیر راکړي او تاسو ته هم الله خیر درکړي. ښایسته نیت د ثواب سره سره زما او ستاسو دا دی چې موږ به په دې مجلس کې دې نیت سره کښېنو چې ما ته زما لوی دینی ضرورت الله پوره کړي. زما د مسلمان په حیثیت د مسلمانې په حیثیت خبره مې فریقینو ته ده، توجه سره یې واورئ، نارینهو ته او زنانو ته. ټیک شو که نه؟ او خفه کېږو به نه. دا خبره زما خپل ځان ته هم ده او زما د علماو وروڼو ته هم ده او بیا تاسو مخامخ ناستو مسلمانانو نارینهو ته ده او په مدرسه کې دننه ناستو مستوراتو ته ده. ٹھیک شو؟ یو قسم ته بهر نه دی. ښایسته نیت زموږ څه دی په دې مجلس کې؟ ښایسته نیت دا دی چې الله زما دینی ضرورت پوره کړه په دې مجلس کې. زه دې نیت سره کښېنم زما دینی ضرورت څه دی؟ اسانه خبره ده، دا یاده کړو. هر دینی مجلس کې دا خبره راته یادوي او دغه نیت کوو او بیا پکې کښېنو. دینی ضرورت مې دا دی چې زه د مسلمان په کور کې پیدا شوی یم، د مسلمان په معاشره کې لوی شوی یم او د دین د ضروري خبرو نه خبر نه یم چې خبر شم. داسې ده، خبر نه یم، پوه نه یم، د دین ضروري خبرو باندې پوه نه یم چې پوه شم. دویم پوه یم عمل مې نشته چې عمل کولو والا جوړ شم. دریم پوه یم عمل هم شته خو زما په پوه او عمل کې د اخلاص کمی دی چې اخلاص پکې پیدا شي. شته دا ضرورت مسلمانانو ته که نشته؟